به درته مونږ وروړو هغه تاسو لکه سی ایم صاحب هم خبره وکړه خو دا چې دی نو دې باندې اوس تاسو تیار که نه یې چېرې چې تاسو خپل کاسټ نی لګولې هغه کاسټ کیلکولیشن هم نی کړی تاسو ته ملو شوي نه سر داسې دی چې د دې څه ایډیشنل ډیمانډس کوم دي دې کې که دا چې کوم دي یا دی چې دا سی ایس ډي او لانټري دا سکوپ اف ورک اپروو نه دی دی اوس دا ایکسټرا ډیمانډ دی بیا ما ورته ویلي چې تاسو داسې وکړئ چې سم ستاسو ایډیشنل ډیمانډز دي تاسو دا سی پی او ته ولېږئ هغې ته ووایي چې هلته نه مونږ یو ډایرکټیو راکړي چې یاره دا مونږ پي سي 1 ریوایز کوو زمونږ دا ایډیشنل ورک سي تاسو مونږ دا پي سي 1 جوړ کړئ مونږ به یو یا به هماغه پي سي 1 به ریوایز کوو یا به سیپریټ پي سي 1 به جوړ کړو هغې به سیپریټ اپروول واخلو نو اوسه پورې مونږ له سکوپ اف چې کوم دی نو دا نه د 400 خلک دا برداشت کولی شي نه ایز ا پبلک ریپرزینټیټیو مونږ دا برداشت کولی شو چې په دې کې نور ډیلې راشي په دې کې دا زه کلیر دلته دا انسټرکشنز دغه کوم که د ایم ایس صاحب فراد صاحب ولاړ دی دا مطلب دا دی تاسو اینډ نه چې څه کولی پي سي 1 د ریویژن لپاره هغه تاسو ایمیډیټلی وکړئ ایکسپیرینس صاحب ناست دی تاسو ایمیډیټلی وکړئ موږ به درته کوارډینیټ کوو دې کې که څه کوتاهي څه ډیلې راغله نو لکه مونږ نه خو به د 400 خلک تپوس کوي د دلې خلک مونږ نه تپوس کوي نو هغې کې به بیا مونږ لکه په دې باندې به بیا هېڅ قسمه سپیر کول به بیا نه بیا به هغې کې چې کم سړي پکې ډیلې راوستله کم افسر ډیلې راوستله نو هغه به بیا مونږ به بیا تپوس کوو دغه به په دې باندې به لکه کمپرومایز نه کافي بس دا لیټ شو نور دی کې دغه ډیلې ضرورت نشته څنګه منسټر صاحب وایي دا ډېر ضروري تاسو اوس نه پکار دي چې مخکې شي سره نوټ کې دا اوکې چې بس دا ټایم نوټ on the spot دا ډایرکشنز دي چې تاسو within 1 week دا ټول سټیک هولډرز ناست دي مطلب دا دی چې وومن اینڈ چلډرن اف هاسپټل ایم ایس شته سټاف شته ایچ سی این صاحب ناست دی ډي سی صاحب ناست دی within 1 week چې کوم دی نو دا پي سي 1 دا ریویژن دا پروسس چې کوم دی دې نه زیات لکه دا هیلث سروس دی هلته بیا دی اوس د نوې پی ای ډي پی پریپریشن شروع شوی دی بیا په پی ډي ډبلیو پی دا انټرټین کوي نو اټ از رائټ ټایم ته دا وشي او within this مارچ کې دا ریویژن وشي بیا دغه ادروایز اټ ول ټیک انذر دا شی به بیا جون باندې ډیسایډډ چې 1 week ټایم نه هغې کې دا تاسو کې مخکې لاړ څومره ریکوایرمنټ دی غار کې به ان شاء الله دا مونږ مخکې کوو د دې ځلونه به مونږ مخکې ان شاء الله روان یو مونږ مقابله کوو 400 به مونږ دغه سټیټس ته ان شاء الله را رسو زما تاسو ټولو ته دا مې یو ریکویسټ دی خاص کر د میډیا ملګرو ته چې کله یو داسې سټیپس اخیستل کېږي نو د هغې ریزسټنس هم ډېر زیات تاسو ته پته ده چې لکه زاړه چې کوم مات یا په هر ځای کې ناسته وي که هغه په هر یو ځای کې وي که هغه په تعلیم کې وي که هغه په صحت کې وي که هغه په هر یو مت کې وي نو هغوی بیا چې ګوري چې لکه زموږ هغه اجارهداري ختمېږي یا دا زوړ سیستم ختمېږي لګیا دی او خلکو ته سهولت میلاویږي زموږ پکې هغه دوکان بندېږي مثلا نو تاسو به دا ګورئ چې بیا اکثر داسې خلک هغه ریاکشن هم بیا کوي نو دا به تاسو د میډیا چې دلته څونه لوکل میډیا دا د بل ځای د پېښور نه یا د بل ځای نه راغلي دا هم د دې 400 میډیا ده نو ستاسو هم د دې ضلعې اوسېدونکي تاسو هم سټیک هولډر یې په دې ضلع کې تاسو ته دا زما ریکویسټ دی چې مونږ سره ملا وتړئ دې لپاره را سره مه تړئ چې سیاست لپاره د دې لپاره را سره ملا وتړئ چې مونږ د ضلع د ترقۍ په لار باندې روان یو مونږ د ضلع ته سهولیات وروړو مونږ د ضلع خلکو لپاره څه ریلیف وروړو څه میګا پروجیکټ مونږ اوس څه میګا پروجیکټ کولی شو په 400 کې د اویاو کال حکومتونه تیر شو مونږ څه کولی شو په 400 کې د هغې وجه دا وه چې هغه زړې پارټۍ وې بار بار به دغه کېدې خو سیاست اړخ ته به نه ځو په شریکه باندې به مونږ مخکې روانېږو او انشاءالله 400 ته به پروجیکټس وروړو زما چې څونه هم دارونه دي ایم پی ایز دي زما لپاره قابل احترام دي شکور خان خو پکې همیشه مونږ ته دا بار بار ویم چې زه خو درته ورې سینیر یم په درېیم ځل باندې اسامبلې ته راورسېدم دا خو زموږ سینیر دی د دین هم ګایډنس الو شکیل خان هم ګایډنس اخلي دغه شان چې نور زموږ کوم رونه دي ایم ان ایز ایم پی ایز د هغوی نه ضلع ناظم دی زموږ هغوی ټولو نه به مونږ مشوره ملو دغه به هم کوو او انشاءالله په شریکه دا زموږ مقصد دی چې دا 400 ضلع چې کومه ده دا به مونږ مخې ته بوځو زه اوس خپلې خبرې راغونډول غواړم